موسی علیه السلام ته یو کس وي الله ته ووایه ماله ټول رزق راکړه په یو ځای ختموم بس په یو ځای ټول پیسې راکړه څه به ټکرې وم او مزدورۍ له به ځمه بس موسی علیه السلام لړه چې کوی تور ته لړه الله داسې یو کس دی هغه وایي چې ماله ټول مال په یو ځای راکړه لکه د عمر پلار ته ټولې پیسې په یو ځای راکړه وایي پیسې الله ټولې پیسې او څه چې راکړې نو په یک دم یې راکړه الله ولا ورته وایي چې موسی دا به ګورئ ستا دپاره ښه ني ورته ووایه وایي الله بس غواړي پیسې غواړي نو اوس توجه کوئ خبرې ته بس چې پیسې او مال ول الله په یو ځای باندې ورکړي موسی علیه السلام چې ته په سفر تللی چې واپس راغی ویې کتل هماغه سړی دی یو بنګلې ودرولې ده د بنګلې مخې ته یو درستخان کې دغه کړی دی چې د هغې دور 200 علما کرام په هغه درستخان به کېناستل او پاڅېدل د چې وکتل بیا الله ته الله نو ستا واده خو دا ده چې زه چاله رزق ورکړم او رزق یې دنیا کې پوره شي نو هغه مړ کېږي الله دا څه ماجره ده زما رب ورته وفرمیل موسی دا سړی ډېر زیات هوښیار و ده خو مال واغېسته ما ویې مال به ختم کړي خبره ختمه خو دا ډېر هوښیار و د ما سره ډیلینګ شروع کړو الله تا سره څنګه ډیلینګ شروع کړو وایي ده د ستا د زمانې علما کرام پرهیزګار خلک درستخان باندې کېنول او ما رب وعده کړې ده چې په کوم درستخان باندې زما اولیاء الله نیکان خلک ناست دي قیامت به سبا شي خو دا درستخان به نه ختمېږي دی چې یو راکړي زه وله 10 ورکوم دی چې 10 راکړي زه وله 100 ورکوم دی چې څومره راکړي هغه وله ما یو په 100 ورکړه دی به مړ شي خو دا مال به یې ختم نه شي